بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دستاني بایپاس علاقه نر تر نظارت لاندې د ستر سالار ستر شهید خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د یو کم پنځوستم تین د دې جلسې قدرمن صدر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د جنوبي پښتونخوا نائب صدر قدرمن یوسف خان کاکړ صاحب په مجلس کې ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري د صوبایي اسمبلی ممبر قدرمن نصر الله خان زیری صاحب دلته په مجلس کې ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ضلع کوټې معاون قدرمن ندا سنگر صاحب دلته په دې مجلس کې ناست د پی ایس او د جنوبي پښتونخوا ارګنایزینګ باډي ملګري لطیف خان کاکړ ملک شعیب خان کودیزی د نور ملګري د تختاني بایپاس ډېر قدرمن سپین ږیرو ځوانانو امزونو ستاسو ټولو په اجازه عزیزانو تر ټولو اول خو زه خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ته ستاسو ټولو لخوا زه دا عقیدت او د احترام ګلونه وړاندې کومه. عزیزانو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په داسې وخت کې په دې نړۍ کې سترګې راوغړولې چې دلته په دې خطه کې د انګریزي سمراج حکومت و د تباداري وه دا سیمه دا وطن غلام و د ده تر تسلط لاندې و. انګریز هغه انګریز و چې هغه جابره و هغه قاتله و هغه استعمارګر و هغه ظالم و د هغه په سمراج کې د هغه په حکومت کې لمر نه پټېدی. هغه په ورځو ورځو باندې په میاشتو کې ملکونه نیول نیمه زیات دا ټول جهان دا د انګریز تر حکمرانۍ لاندې و. په داسې ټایم کې په 1900 کې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په ګلستان کې خپل سترګې وړاندې کړې. عزیزانو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي خپل ابتدایي تعلیم د خپل پلارنۍ ټاټوبۍ د ګلستان نه شروع کړ. هغه هلته دیني تعلیم ورسره دنیایي تعلیم پر مخه واخیستی. لکه څنګه چې دلته زموږ ملګري دا واقعه بیان کړه چې په 1919 کې چې د افغانانو د پښتنو یو باچا غازي امان الله خان د یورپ په دورې باندې روان و نو هغه له پاکستان هغه ټیم د اوس موجوده پاکستان هغه ټیم د موجوده هغه ټیم د برصغیر هغه متحده هندوستان د دې لارې د چمن له لارې د یورپ ته تللي. نو دا ټول پښتانه د خپل باچا په استقبال کې ریلوې سټیشن ته تللي وو. په هغه ورځ باندې باران شروع و اور هلته د غازي امان الله خان په استقبال کې د انګریزانو یوه فوجي دسته ولاړه وه. په هغه کې د انګریزانو هغه افسران وو چې کله به د هغوی بوټونه په خټو ولړل سو نو دا پښتنو به د
د هغوی دا بوټونه ورصفا کول. دې واقعې خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي ډېر وځورولی، ډېر یې په تکلیف کوي. هغه ته دا احساس وشو، هغه دا ولیدل چې موږ نن پر خپله خاوره باندې په خپل وطن کې نن موږ د پردیو غلامان یو، موږ دلته محکوم یو، زموږ د ژوند معیار درته کم دی، موږ دلته د انګریزي سمراج غلامان یو. دا هغه ورځ وه، دا د پښتانه قام د تاریخ هغه ورځ وه چې هغه ورځ خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي دې قام د غلامۍ څخه د خلاصولو لپاره خپل وطن د انګریزي سمراج د تسلط څخه خلاصولو لپاره، د ظلم څخه خلاصولو لپاره دلته محکومه قومونه د دې ظلم او د جبر د خلاصولو لپاره دا خپلې هلې ځلې شروع کړې. بیا په دې لاره کې خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي بې شماره قربانیانې ورکړې دي، د جیل په شکل کې، د لوږې د تندې په شکل کې، د ستړیاو د ول ټکول په شکل کې، د فتوو په شکل کې، داسې بې شماره قربانیانو په رنګ کې خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي خپله مبارزه وکړه. عزیزانو، خانې شهید په دې لارې کې په 1931 کې خانې شهید هغه ټیم چې دی یو ډېر شنی ځوان و، د ده ځواني وه، دی لاړی هندوستان ته، هلته ده د کانګرس د مشرانو سره ولیدو، هلته ده د نورو مشرانو سره ولیدو، دا خپل وطن حالې ورته بیان کوي، دا خپل د ولس حالې ورته بیان کوي، هلته د انګریزي سمراج د ظلم او د جبر کیسې ورته وکړي. عزیزانو، خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي یوازې د پښتانه خبره نه کوله، هغه دلته د محکومو قومونو خبره کوله، هغه د بلوڅو خبره کوله، هغه د سندیانو، د سراکیانو، هغه د مظلومه پنجابیانو حتی کې خبره کوله. په 1932 کې په جیکماباد کې یو کانفرنس وشو، آل انډیا بلوچ کانفرنس. دا د ویاړ خبره ده چې د هغې کانفرنس چې هغه بلوچانو جوړ کړی و، د بلوچانو دپاره و، د دې صدر خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي د دې صدر و. دا ثابته کوي چې خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي یو ډېر روشن فکره سیاستدان و، یو ملي رهبر و، یو ملي رهنما و چې هغه د ټول مظلوم قومونو د اواز و. بیا چې په 1935 کې یو قانون رالی چې هغه ته به ویلې د 1935 اکټ. دا اکټ چې رالی نو خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي او نور داسې مشرانو د هغه ټیم چې هغه د کانګرس او د نورو جماعتو د تعلق و، هغه دا مسترده کړی، هغه ویلې چې باید چې دې ملک ته چاپر صغیر په نامه باندې متحده هندوستان و، دې ته باید چې خپل عین ورکول شي، بنیادي حقوق ورکول شي، دلته به حکمراني د ولس غوي، دلته به حکمراني د عین غوي، د قانون غوي، دلته به ازادي، دلته به صوبې د هغو خودمختاري وي. په دې لاره کې خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي د خپلې پارټۍ د انجمن وطن په نامه د خپلې پارټۍ بنسټ کېښوی. عزیزانو، خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي په پارټۍ پوهېدی، په تنظیم پوهېدی، په آئین په عنصر باندې خبر و، د دې د اهمیت خبر و، د دې د کاره خبر و. نو عزیزانو، خانې شهید عبدالصمد خان اڅکزي د دې ظالم جابر انګریزي استعمار مخه په خپل پارټۍ باندې د انجمن وطن باندې نیولې. انجمن وطن یو ډېره سیکولر پارټۍ وه، یو ډېره آزاد خیاله پارټۍ وه. انجمن وطن کې د ښځو حقوق و، په انجمن وطن کې چې هلته له موږ سره
مذهبي اقلیتونه او دلته پراته دي هغه کې د هغوی د تحفظ خبره وله د آیینو د منشور خبره وله په دې وطن کې پراته په هر څومره قامونو د هغوی د حقوقو خبره وله تاسو به خبر یاست دلته مشران ناست دي چې هغه ټیم خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په خپل جلوسونو کې په جلسو کې په پروګرامونو کې وښځو ته برخه ورکوله دوی به له ځان سره ملګري کول دوی به راغوښتې و دوی ته هر اختیار ورکړی وو د دوی حقوق یې دوی ته ورکړي وو او په دې باندې ټینګار کولی چې موږ باید خپلو ښځو ته د ژوند په هره چارې کې دوی ته حق ورکړو عزیزانو بیا خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي باچا خان په 1940 کې دلته رالو د دې صوبې چې هغه ټیم بریټیش بلوچستان او ورسره داسې د بلوڅو چې کوم علاقې وې د کلات غه د هغې دوره یې وکړه په خلکو وګرځېدو کلی په کلی کور په کور لاړو مجلسونه یې وکړو جلسې یې وکړې جلوسونه یې وکړو ولس یې رابیداره کړی عزیزانو بیا دا ملک جوړ شو دا ملک د انګریز د هغه جبر د انګریز د هغه ظلم څخه آزاده شو پکار دا و چې په دې ملک کې پر بنیادو باندې په خپلو خلکو باندې د ده حق حکمیت وای حق ملکیت ولی خو دا نه شوه د دې وطن په ازادۍ کې تر ټولو لویه برخه تر ټولو لویه قرباني دا زموږ پښتنو مشرانو زموږ رهبرانو هغه شهیدانو ورکړې ده بیا چې دا ملک آزاد شو دا مشرانو چې کومې خوارۍ وکړې د هغې په نتیجه کې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي او فخر افغان باچا خان دا په جیل کې واچول شو و دوی ته دا سزا ورکړه چې تاسو د انګریز استعمار په خلاف باندې مبارزه کړې ده نو ستاسو سزا به په دې وطن کې دا وي چې تاسو به جیل ته ځئ عزیزانو بیا خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي له جیله راووتی هغه ټیم د پاکستان آئین نه و هغه آئین ساز اسمبلیان یې ماتې کړې ونې او نټې جوړ کړې هغه ټیم خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د رور پښتون پر نامه باندې یوه پارټۍ جوړه کړه چې د هغې مرهم هم دا و د هغې مقصد هم دا و چې کوم د انجمن وطن و بیا په دې ملک کې ماشاءالله ولګېدله ماشاءالله ولګېدله نېشنل عوامي پارټۍ جوړه شوه چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د نېشنل عوامي پارټۍ سره ملګرتیا وکړه د نېشنل عوامي پارټۍ کې ټول محکومه قومونه ول د نېشنل عوامي پارټۍ منشور دا ویلې چې پکار دی د قومونو پر بنیاد باندې د صوبې جوړې شي هر کام ته خپل حقوق ورکول شي دلته به ازادي قامونه د هغوی عزت به وي هغوی احترام به وي خو د بدمرغه نېشنل عوامي پارټۍ د هغو څو اکابرین دا خپله منشوره ده انحراف یې وکړی دا خپلو دې ټکو زه پر شا شو هغه د قومونو پر بنیاد د صوبو د جوړولو زه پر شا شو دا د بریټیش بلوچستان چې چیف کمیشنر صوبه وله دا به د پښتانه وطن یو صوبه جوړېدله د پښتونخوا پښتونستان د افغانیه پر نامه باندې دا نه شوه جوړه نېشنل عوامي پارټۍ ماته شوه بیا خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي خپله پارټۍ جوړه کړه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ ځکه چې نېشنل عوامي پارټۍ هغه مشرانو چې خپل د بیانیې ځای د خپله منشوره ځای انحراف وکړي نو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي خپله لاره جلا کړه او د پښتانه کام او د دې وطن دپاره یو ډېر روښانه فکره پارټۍ جوړه کړه عزیزانو د خان شهید شهادت بعد دا پارټۍ د پارټۍ هغه مشرانو چې په هغه کې عبدالرحیم کلیوال عبدالرحیم مندوخیل صاحب
پاغه کې عبدالرزاق بډیسی صاحب، پاغه کې دغسې رزاق لالا شیر علي باچا او نورو ډېر مشرانو قربانۍ ورکړي دي. نو عزیزانو دا پارټۍ دا د دې قام یو سرمایه ده، دا پارټۍ د دې وطن یو سرمایه ده. دا به موږ د خانه شهید عبدالصمد خان اڅکزي هغه فکر د دې پارټۍ د دې عین او منشور له لارې زه مخته وړو. ټایم کم دی، تاسو ټول به خبر یاستئ چې د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزي کمیټۍ غونډه چې په 1340 تاریخ په کوټه کې وشوه، دې ډېرې تاریخي پرېکړې وکړې. دا پرېکړې به د دې پارټۍ لپاره، د دې قام او د وطن لپاره د ښه سباوون زیری راوړي. او دا یې اعلان کړی دی چې په 28 او 28 دسمبر باندې به په کوټه کې د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزي کانګرس چې نو تاسو به دا قول کوئ، تاسو به دا اراده کوئ چې دوی به ملګرتیا کوئ، دوی به همت کوئ، شپه ورځ به یو کوئ، دا پارټۍ به بیا منظم کوئ، دا پارټۍ به بیا پر مخ وړئ. ډېره مننه تور مولانا.